الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت په ضلع مومن کې په تحصیل پړانګار کې په بابو کلي کې موجود ما یو ورکوټه شان کلی دی د نوي کلي سره په خوا کې او دلته کې یو ډیم جوړ شوی دی، باراني ډیم دی. د دغه ډیم د جوړېدو نه مخکې دا علاقه خواره وه، دلته کې شینکۍ نه و. نو بیا چې دا ډیم جوړ شو د هغې سره د دې خلکو په ژوند کې څومره تبدیلۍ راغلي دي، دې اوبو د خلکو ته څومره فایده ورکړې ده. بیا چېرته کې چې اوبه ځي نو هلته کې ځنګلونه جوړېږي، شینکي بوټي راټوکېږي. دلته کې اوبه شته خو بوټي نشته، ځنګلونه نشته. حکومت کوششونه کړي دي، نه دي کړي. که حکومت کوششونه کړي دي نو بیا دا ځنګلونه دلته کې کامیاب ولې نه شو. نو په دغه سلسله کې دلته کې د دې علاقې د خلکو سره خبرې کومه. دا ما سره د ملګری ولاړ دی. ګرانه دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی؟ کریم شاه. کریم شاه. ښه کریم شاه، دا راته ووایه چې دا ډیم جوړ شوی کله دی؟ دا په 2010 کې دا دغه شوی، 2011 ته کمپلیټ شوی. 2011 ته کمپلیټ شوی. او ښه مطلب دا دی چې د دې نه مخکې چې کوم حالات وو هغه ستا د وړاندې وو. د دې اوبو سره په ذاتي توګه باندې ستاسو دې کلي ته تاسو ته څه فایدې دي؟ الحمدلله د دې نه خو موږ ته دومره فایدې وشوې که نه، خو زه تا ته ویم که نه چې هغه د سوچ نه په دې سخته علاقه کې هغه خبرې بار دي چې کم آمدن دا ورکوي اوس. او په زمانه کې مخکې داسې و چې یاره په دې ورځو کې به زموږ هم دا خوړونه وچو، اوبه به پکې نه وي، موږ به پکې چینې واللې او دا ټول کلي د نوي کلي نه ونیسه، دا ټول کلي به راتله، په دې کې به مونږ چینې والې، اوبه به هم ترې وړلې. بیا په 2010 کې داسې یو اسکیم راغی چې په دې باندې دا ډیم کار منظور شو. او د دې افسر چې کوم خالد خټک صاحب او د سایډ منیجر مو او کانسنټل هم په خپله باندې و. او په دنیا کې داسې ایمانداره سړی و چې هغه په دې ځای به په خپله دې ته ناست و. تاسو دې پراجیکټ ته اوس هم خیال وکړئ، دا په دې پراجیکټونو کې ډېر مختلف پراجیکټ دی او ډېر په صحیح طریقه باندې شوی. فایدې تاسو ته څه دي؟ فایدې خو یې دا دي که نه چې یو خو د دې ډیم خو لکه هغه خالد صاحب خبره په دې وخت کې زه کوم چې دې اوبه کله هغه دا سټور کړي که نه، نو هغه به په دې جمع ورکول، نو هغه دا نه منل چې دا دې لیکیج وکړي. او هغه لیکیج د وجې زموږ اوبه ټولې چې کوم وې دا سټور شوې او هغه سټور بیا دا اوس زموږ الوات ته دا روانه ده. او پیدا یې دومره پیدا ده که نه، خو تاسو په دې لار باندې راغلی، تاسو دا ځمکې خو کتلې که نه. اولا کې دا وګوره دا اسکیمونه دا خپلو خلکو په خپله باندې کړي، نو د دې نه د کروړاونو چې په ډېر زیات آمدن دی ته دې خلکو، ځکه چې اوبو شارټېج نه راځي، هر شي نن سبا سولري دي او هر سړی خپله ذمېداري کوي او دومره خلکو ته دومره سهولت دی. نو که دې کې مخکې موږ هر چا څومره برخه اخیستې، څومره بیا موږ سره کومک کړی، نو الله به شاید هغوی په عمرونو کې هم خیر او برکت واچوي. ټیک ده، ټیک ده جي، ټیک ده، خوشحاله شي. دا راته ووایئ چې چونکې دا اوبه دلته کې ډب شوې، دا تاسو د زراعت لپاره استعمالوي، په دې باندې تاسو دلته کې زمینداره کوئ، ټماټر وغیره د دې نه کېږي، د هغې سره ستاسو ژوند کې بهتري راغله. د هغې نه علاوه چونکې دا باراني اوبه دي، دا تاسو د اوبو لپاره نشئ استعمالولی، نو د اوبو چې کوم تکلیف و هغه تاسو ته هم په هغه ځای باندې ولاړ دی که نه د دې د ډیم له وجې نه په هغې کې څه کمی راغلی دی؟ یاره جي ستاسو ډېره مننه. کامیا خو ډېر راغلی دی الحمدلله. لکه د مال مخکې ډېر دغه وه او هغه د مال دپاره اوس ځینې دا خوړ ښکته بهیږي د دې نه. د کپړو وه لکه داسې ډېر به د کپړو د څکلو د اوبو څه کوئ؟ نو د څکلو د اوبو خو ماشاءالله لکه زمونږ دلته کویان والي دي، د دې په وجه ماشاءالله ډېر زیات سهولت راغلی دی مونږ ته. د څکلو د اوبو هم راغلی دی، د مال د کپړو لکه د زمیندارۍ د هر څه ډېر سهولت راغلی دی. یو سوال درنه کوم، چونکې ته په خپله باندې زمینداره هم کې، اندازې مطابق راته ووایه چې د ډیم د جوړېدو نه مخکې به ستا د ټماټرو د پیداوار نه څونه پیسې راتلې، اوس ته څونه راځي، هغه څونه زیاتې شوي دي؟ هسې اندازې خبره وکړه. نو حاجي خو خیر لکه د دغه خبره ده، د نرخ او د زمیندارۍ د ډېر او د لږ خبره ده، خو ماشاءالله د هغې نه ډېر خواله او ډېر پیداوار راغلی دی. دا راته ووایه چې د ټماټرو نه علاوه په دې علاقه کې د دې ډیم د اوبو نه نور کم کم فصلونه پیدا کیږي؟
بس دغه د جوارو فصل پیدا کیږي په دغه دې علاقه کې جوار کیږي. او جی ښه مزیدار داسې جوار کیږي چې ستاسو د دې شولګر نه دا یو پد وخی ها جوار کیږي غنم کیږي داسې د اوربشې دغه کیږي پیازو. د پیاز کیږي ټماټر کیږي وغیرہ داسې نور فصلونه هم کیږي ها واو ټیک 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 خوشاله شي. ډیره مننه. ښه ستاسو نوم دی؟ زما ارشد نوم دی. ارشد خانه دا راته ووایه چې کله هم ډیمونه جوړیږي چونکې دا باراني ډیم دی او دا د دې مقصد لپاره جوړ شوی و چې د دې نه بعد د دې علاقې چې کم دا زراعت دی کاشکاري ده دا به د دې سره ښه شي بهتري به پکې راشي نو د داسې قسمه ډیمونو نه ولي جوړیږي د دې ډیم نه ما چېرته کې ولا ونه لیدله دغه ځای کې یو ولا شته دی خو راسې څه په ډېره بد حال ده نو دا څه ولې نه دي شوي؟ اصل کې دا ولا شوی دا د کمپلیټ شوی وه خو دا بیا د دې قوم داسې هلکان به وي چې هغوی د دې شي څه توجه نه وه نو به چاته ګټې ورغورځولې چې ته څه کوې ماته کړې ډیمیج کړې ده ټوله مکمل دا ډیمیج ده دوباره بیا ریکنسټرکشن غواړي د سره پورې دا ټوټل خرابه ده اوس هم دا کوم چینل چې دا چا ماته کړې چا دا ده؟ به دا ماشومان دي دا د لارو کوڅو والا خلک دي بس راځي چې دا مال حل سره که نه ماشومان دي بس څوک ګټې غورځي څوک داسې ماتي برابر ارشد خانه ماشومانو لاس کې خودونه زور نه ده دا چې په کومو ګټو ایشتې ده خو چې ته غټو سړو پراپر سیفټي نشته د دې ګورنمنټ له پکار چې پراپر چې کوم د سکیورټي غم وکړي د حکومت سایډ نه چې مطلب کوم نظام دی دا ته ووایي چې حکومت په دله ډیم هم جوړي بیا به دله ولي هم جوړي او به دله وړو نه هم بچ کوي چې ورانوي مو تاسو به خپله څه کوئ؟ چې ټیک تا خبر زه منم خو بهرحال لږ شانتې دي دغه نشته که نه پروټوکول نشته چې کم از کم دا خو بچي والدین دونه خپل بچي نه پوهېږي چې مطلب دا زموږ نقصان دی زموږ پټو ته دا را روان دی زموږ پیداوار پرې ښه شوی او که کله والدین یې په خپله کوي نو بیا نو بس والدین به هم پکې لازم به پکې ځکه چې داسې پکې خلاف خلک دي چېرې د یو پټي باندې اوبه راځي زموږ پټي باندې رانلې چېرې دا واله ورته ماته کړه چې دته اوبه لاړې دي چې څوک ځان خو نه ښیي چې چېرې دا ما کړې ده که نه خو خامخا لکه د غټو هم پکې لاس وي خو زیاتره یعنې دې مطلب دا دی چې مونږ د خپلې ترقۍ په خپله دشمنان یو. دشمنان یو په خپله دشمنان یو نه پوهېږي په خپله ښېګړه باندې یعنې د دې چې دا کوم دغه ټوله شاړه وه او دا آباده شوه دا للمه وه اوس کم از کم دا به چې د 5-6 جرب د سیوا ځمکه چې کوم دا دي خلک په خپله سولرو باندې آباده کړې نه پیپونه یې لګولي دي سولرو ته خپلې موټرې او په هغې اوبه کوي ځکه چې چینل خو دغه خراب دی بند پروت دی بس صرف د خوړ د اوبه پرېږدي د مال څاروو دپاره کپړې پکې د دانه وینځي دغې دپاره باقي دغه چینل څه بیا دا نشته دغه بند پروت دی د دې وجې نه چې دا ټول ډیمیج دی د سره پورې چې کوم دی پر نیر تللی دی نو د دې ریکنسټرکشن پکار دی او د خلکو لږ اویرنس پکار چې د خپل د ترقۍ کار ځان له د آبادو ساتي لکه ځکه چې دا زموږ ټول ضرورت دی چې دا موږ وران کړو خپل ځان له ورانې ګورو دا زموږ پیسې دي زموږ د ټیکس پیسې دي دا زموږ چې خپل آمدن دي دا موږ ته چا خیرات نه دی راکړی زموږ خپل آمدن دي او خپلې پیسې په خپله موږ ضایع کوو. ټیک ده ارشد خانه ډېره زیاته ښکلې خبره دې وکړه چې دا زمونږ پیسې دي زمونږ لپاره حکومت دا څیزونه جوړ کړي دي نو په ځای د دې چې دا مونږ وران کړو په دې پسې کرندي راواخلو او دا په ګټو باندې دا ولو د دې په ځای چې دا مونږ محفوظ کړو دا خلکو نه چې څوک یې ورانوي او د دې آباد کړو. جی بالکل خوشحاله شي دا بل ملګری را سره ولاړ دی د ده سره 2-3 خبرې کومه. څه نوم دی دی؟ زما قیوم خان. قیوم خان دا راته ووایه چې چېرته کې اوبه ځي تا به کتلي وي ګرځېدلی به یې نو هلته کې ځنګلونه جوړیږي شینکي وي دلته کې غر شته اوبه ورسره شته په غر باندې بوټي نشته دی نو دا تقریبا چې مونږ به هماغه د ډیم د جوړېدو نه مخکې به دې لارو که چېرته کې به راتلو هماغه شانته کې دا غرونه ویران دي شاړ دي شینکۍ پرې نشته څه وجه ده؟ پیله خو ستاسو سنګره صاحب ستاسو او ستاسو د چینل ډېره شکریا چې راغلی دلته دې پاسمانده علاقې ته او زمونږ خیر او تپوس هم وکړو تا دغه خبره وکړله چې یاره دلته کې شینکي نشته دی او لکه ولې دا ملک آباد نه دی نو د دې وجه اصل کې دا ده چې لکه حکومت یو کو پراجیکټ یې موږ ته خو ډیم ساس کړی دی که نه خو دې پسې وروسته بیا داسې څه کار نه دی شوی مثال چې لکه ځنګلات وي یا داسې لکه نور ترقیاتي کار نه دی شوی پسې وروسته نه ځنګل ته مثال د اوبو د ورکولو نه داسې څه ترقیاتي کار پسې وروسته نه دی شوی بیا. او جی قیوم خانه په دغه ځای کې ماته یاد دي چې لاچین کرلی شوي دي د کرکنې بوټي هم کرلی شوي دي بیا د ډیم په دې غاړه باندې هم لاچي ډېر په ګڼ تعداد سره کرلی شوی و نو حکومت خو درله بوټي کرلي وو. او جی بالکل ستاسو خبره ټیک ته بوټي کرلی شوي خو لکه د هغې حفاظت چوکیدار یې پې هم بیا کېنولی و د چا پې ډیوټي هم د زما چې څومره خیال دی او دغه ځای کې د کنډتار هم تاو کړی و د دې ډیم نه هم کنډتار تاو کړی و هغه اوس هغه کنډتار تا ته به هم نه ښکاري زما په خیال باندې بالکل هغه چېرته کې لاړی د هغه بوټو نه چې کم کنډتار تاو شوی هغه چېرته کې لاړی اصل کې زمونږ د ملګري مخکې هم د سیفټي خبره وکړه لکه دې پسې وروسته څه دغه نشته دی که نه دلته کې خو لکه د تنګي نه څوک نه راځي د 400 نه څوک نه راځي لکه دا غل د کوم ځای نه راځي چې دا پټوي
نو والله اوس دغه اوس موږ ته هم دغه معلومات نه چې څوک راغلي او د شپې چا وړی که نه د شپې کار دی شوی د شپې خو داسې څه معلومات نه کېږي که نه نه خو ستاسو د علاقې له پکار دی د ټول علاقې له پکار دی چې لکه دا خو ستاسو د علاقې له ترقۍ دشمن دی او دغه غل تاسو رانیولی وې پکار دی چې تاسو هغه پیدا کړی وې اصل کې لکه تا د غل خبره وکړله نو لکه داسې موږ ډېر واقعیت راغلي دي موږ دلته تاڼې ته لکه اطلاعګانې هم ورکړي دي او هغوی لکه راغلي داسې ډېر کیسونه دغه شوي هم دي که نه خو لکه خاص چې د دې کومه سکیورټي ده نو هغه نشته دی په دغه وجه سره دا قیوم خانه دغه ځای کې بوټي کرلی شوي وو کنډتار یې تاو کړی و چوکیدار یې پې نیولی او ته څه وایې چې حکومت فوج د دې د ساتلو دپاره راولي که نور اپسي وله راولي ذمواري خو سر د هغوی هم جوړېدلی شي که نه اچھا. د کم چې دلته کې عمله د تاڼې دي وغیره که نه لیویز دي نو د هغوی هم ذمواري زما او ستا هم څه ذمواري ده که نه موږ هم د دې ملک د دې خاورې پیداوار یو چې یو سړی دغه ځای کې بوټی وو چې لاس ولې ونیسو چې وروره دا ته وهې ولې چې کرلی نه شي نو وهې ولې دومره شعور په ما او تا کې نه دی پکار اصل کې لکه د ورځې دا کار شوی نه دی که نه چې سهال د ورځې شوی نو بیا هم داسې یو دغه و که نه او داسې راغلي هم دي مونږ لکه کړي هم دپاره کړي هم دي ډېر خلک هم دپاره کړی هم دي هم د دې علاقې خلک دي د بل ځای خلک نه دي ستاسو خبره دې علاقې سړی دی تنګي نه څوک په علاچي پسې نه راځي قیوم خانه خوشحاله شي مهرباني نیازلي شاه را سره ولاړ دی قدرمنو کتونکو دا په سکول کې ماسټر هم دی په د باندې ما یو سټوري مخکې کړې وه هغه به تاسو اورېدلي دوباره دغه خبرې ریپیټ کوم نو نیازلي شاه ته په خپله باندې چونکې یو تعلیم یافته ځوان د بوټو د اهمیت نه خبرې د اوبو د اهمیت نه خبرې نو دا راته ووایه چې د دې بربادۍ دا کم چې دا بوټي برباد شو د دې په بربادۍ کې که نومونه نه اخلي نو اجتماعي پکې د چا لاس دی لاول خو بیا هم ستاسو ډېره زیاته مننه شکریه یو خو زه ما چې کوم خپل کتلي که نه نو هغه داسې ده چې دا چې کوم ایریا کې دا بوټي دوی کرلي وو هغه چې کوم بوټي دوی کرلي وو نو دغه بوټي که زه تاسو ته ووایم چې ما یې نومونه هم نه اورېدلي او د اللاچي نه علاوه داسې نازک نازک بوټي هغوی دلته کرلي وو چې هغه مطلب چېرته په ښاریو کې چېرته کې په پارکونو کې خلک لګوي نو لاول خو دا غلطي کړې وه هغه دلته کې نه کېدل بیا که موږ د لاچي خبره وکړو نو څه ناسه شته دی هم خو دا ځای دومره سخت دی مطلب دا دی چې هغه که خصمانۍ څه ناسه شوې هم وه خو هغه دا ځای دومره سخت و چې د هغې د وجې نه یو دا بوټي کامیاب نشو دویمه چې څنګه تاسو د اویرنس او د شعور خبره وکړه نو بس الله دې رحم وکړي زه وایم چې لکه چا چاله د خپل ذهن او د خپل سوچ ورکو اجتماعي سوچ پکار دی دا چې کوم څومره پبلک پراپرټي ده که د دې ډیم خبره زه تاسو ته وکړم هم د دې کلي هلکان به راتلل او دا چینل به د شپې کولاوه خو چې کله یو سیزن داسې رالی چې کله دا ټماټرو فصل د دوی چینل به سره کولا پزول هسې بس خوند به ورکوو اوبه به په زول دی تاسو به خدای یقین وکړه چې د کیرړې په دې کلي کې چې کوم دا خوړ تلې دلته به ګاډي نشو پورې وتې دومره پرېشه ورسره به اوبه روانې وي خو چې کله هغوی له یو سیزن کې هغوی له تاوان ورلې د کروړونو روپو ټماټر ته داسې ټیم کې وچ شو د اوبه چونکې وچې شوې نو ټماټرو فصل ته بیخي خراب شو د کروړونو روپو تاوان چې کله وکړو لکه داسې خلک هم شته دي نو هماغه هلکان دي اوس دې چینل چې کوم دی څوک ته نشي ورتلی ځکه چې هغوی ته د هغه تاوان ورسېد نو چې کله د هر یو څیز کې مونږ کله تاوان وکړو او مونږ ته خپله هغه تاوان راورسي نو هغې نه پس مونږ احساس به سره پیدا کېږي داسې چې کوم دی نو نظري خان دا راته ووایه کنډتار څه شو کنډتار خو خلکو په ګباړیانو خرڅ کړو نو څه ګباړیانو یې خرڅ کړی دی نو تاسو ما څنګه ووي که نه د شپې نشته دی خرڅ کړی دی ما ته څنګه وي چې اجتماعي سوچ او لکه دا خلک الله دې رحم وکړي لکه څومره پبلک پراپرټي ده دا خو ټیک ته د ډیم کنډتار خو لاړی ټیک تر شپې چاپټ کاغه د بوټو نه چې کم تاو شوی و هغې لپاره خو چوکیدار م هغې خو سړی معلوم دی وروره تا د حکومت په دې تنخواه درکوي ته دلته کې څوکیداري کې نو هغه کنډتار چېرته لاړی هغه خو زیاتره خو داسې چې ما خپله کم څه نسه لیدلي دي هغه چې کله د هغوی خپل یو ټیم د هغوی د پراجیکټ هغوی بیا هغوی په خپله راټولي خپل یې وړي اوس والله ولم د دې ما ته پته نشته چې دا چا وړی دی خو زیاتره چې کوم دی حکومت وړی دی او د هغوی خپل ټیم دی د هغوی د چوکیدار هم خپل ټیم وي مطلب د څلورو کالو دریو کالو لپاره چوکیدار هم ورته نیسي او کنټتار زیاتره ما لیدلی چې د هغوی په خپله بیا وړي واپس ټیک ده نیازلي شاه دا راته ووایه چې په اخره کې به هغه خلکو ته څه پیغام ورکې چې هغه د ډیم نه کنډتار د شپې په تیاره کې پټوي هغه سړي ته به څه پیغام ورکې چې هغه د لاچي بوټی په غلا باندې وهي او هغه پیسې بیا هغه وړي په هغې باندې هغه بیا بچو له رزق راوړي د غلا په پیسو باندې هغه خلکو ته به څه پیغام ورکې چې هغه دا څیزونه خرڅ کړي په دې باندې خپل نور کارونه کوي یعنې ملک بربادوي علاقه بربادوي خو خپل کور آبادوي دغه خلکو ته به څه پیغام ورکې پیغام مې هم دا دی چې مطلب موږ اکثر ګیلې کوو چې ګورنمنټ دلته څه نه کوي که نه نو چې هغه صحیح کړي دي نو هغه هم چې کوم دی موږ په خپله بربادوو تاسو به خپله هم کتلي زموږ روډونه چې کله پاخه شي که نه نو بیا په هغې کې چې کوم دی هر یو کور مخې ته پکې ځان له د پیپ دپاره چې کوم دی کډۍ چخي او هغه روډ چې کوم دی واپس خرابوي
نظري شاه دې سره ستاسو د ټول علاقې بدنامي کیږي ځکه چې دا خبرې خلک اوري یاره بوی به چې په یو ځای کې داسې خلک دي چې حکومت ورته کنډتار کړی دوی ته کنډتار هم پټ کړی دی د دې لپاره تاسو اجتماعي طور څه کولی شئ نه شئ کولی چې دا قسمه بې عزتي ستاسو د ټول علاقې بې عزتي نه کیږي آینده لپاره نو بالکل پکار ده داسې کنه مطلب دا کمیټي جوړه شي جوړه شي لکه مطلب که ارزه کې د که زمیندار وي یا مطلب که نور داسې څه سناسه کمیټې نه وي چې هغې دپاره بالکل پکار ده لکه مطلب لازمي خبره نه خو نه چې هر یو کار به چې کوم دی موږ ته ګورنمنټ ستاسو مثال په تور ستاسو د کلي په سطح باندې یو کمیټي داسې جوړه شي چې یاره که ډیم ته څوک کاڼی ورولي هغه به موږ د لاسه نیسو که ډیم څوک بوټی راوباسي د هغې به موږ مخنیوی کوو که د ډیم نه څوک کنډتار پټوي د هغې به موږ مخنیوی کوو که نور داسې څوک کم چې د ډیم ریلیټډ کومه پراپرټي ده کم ریلیټډ څیزونه دي چې موږ د هغې سو مخنیوی وکړو د یو انسان په توګه باندې نو دا خو دلته د هر چا چې کوم دی خپله خپله خاوره ده که نه بس زه خو د خپل کلي ویم زموږ خو اته نهه کوره دي سایډونو چې کوم غټ غټ کلي دي هغوی خپلې خپلې خاورې دي خپله که دا ډیم ته زه ویم نیم زموږ سایډ ته دی نیم اخوا بل قام دی د هغوی سایډ ته دی نو هغوی ته خو بیا ته څه نشي ویلی که نه اخو هغوی له پکار دي چې مطلب د هغې مخنیوی وکړي بل انتهایي مطلب زه تاسو وایم چې ګورنمنټ هم ته ښه ادارې چې کوم دي ښه انتهایي نږدې دي نو پکار ده چې هغوی هم څه نه څه ذمهواري خو جوړېږي که نه نو هغوی هم پکار چې خپله ذمهواري په دې کې ترسره کړي ټیک تاسو دغه خبره وکړه د کانټدار خبره دې وکړه نو مخکې دلته دا تار چې لګي که نه او دلته کم یو کار کېږي دوی چې راغلي دوی دا تار لګولی خو دوی داسې کړي وو چې یاره لکه دوی هغه خپل کار یې کړی و لکه دې کې مخکې دا رول و چې هغه به کسان راغله ستا د کم ځای پورې به خپله خاوره وه هغه سړی به یې ذمهوار راوځي چې ته ما دا ستا په نګرانۍ کې ولګوو او داسې پسې لکه مونږ نه چې پسې سیواړې داسې دی دا ډېر لرې ځای پورتلی دا هر چا په چا پکې لس ګزه دی چا پکې شل ګزه پول نه اړېدلی پوله نه اورېدلی دی نو دوی چې راغله دلته دا ما په هغه ټایم باندې دا خبره کړې وه چې تاسو چا راوستي چا راته ویلي هغوی چې یاره مونږ ته دا پته نه شو خو مونږ خپله ټیکهداران یې مونږ خپل شی لګوو خو مونږ ته چا دا نه وي چې ما ته وویل چې دا شی به تاسو ته بیا وروسته نقصان کوي دا شی چې تاسو کله ولګو تاسو یو سړي نه هم دا دستخط وانهغي چې یاره مطلب ما د دې سړي په ځای کې دا وکړو دلته خو تاڼه شته تاڼې ته بیا راوتې وي چې ما د دې په حدودو کې دا کار وکړو یو فارم بیا ورکړی و د هغه مخکې بیا هلته بیا ته دستخط اخیستی وی ټیک د هغې باندې خو اوس هم تاڼه کاروایي کولی دا تارونه خو دا خو واړه خبره ده لکه تا د لاچي خبره وکړه لاچي دلته داسې یو نه کټ کېږي بره زموږ ځنګل دی ګاډي دې ډک ډک راځي تللی یم ما کتلی ډک ډک تې راځي مونږ هغه د خلکو نه کنټرول نه کوو دلته چې دا مسلمانان دي نو که تا خیال وکړو که نه نو زمونږ دا خو مسلمانان دي که نه خو لکه مونږ خو د لاچي مسلمانان خو اورېدلي دي چې یو انسان په ډک کې په آرام وخوري نو څلوېښت ورځې د هغه مونځ نه قبلېږي نه خو غټ غټ لاچیان دا وایي سوچ دې وکړو که نه نو زه به دا خبره وکړم که نه چې زمونږ به په نن سبا په پاکستان کې د 25 کروڑ دي نو د 25 کسانو مونځ به پکې قبلېږي قبلېږي به که نه به قبلېږي دا 25 به قبلېږي دا نور دا 25 صرف د 25 به 25 به قبلېږي ځکه چې ستا بنیاد په کم ځای نه را روان دی بنیاد ته وګوره که نه نو اول دا خبره د دې دم نه خو چې دا دې ته دې ته سوچ کې که نه چې د تبوک جنگ له نبي علیه السلام ته نو خلکو قجورو راوړي او دغه یې کړه په موږ باندې انډیا جنګ مسله کېده دوی خلک راوته په 180% تنخوا زیاته کړه او خلکو تبوک جنگ له چې نبي علیه السلام صحابه له قجورې راوړل جمع یې کړلې ستا مطلب دا دی چې لکه په دې ملک کې که یو سړي په لاچي باندې وس کېږي هغه د هغې غلا کوي او که یو سړي په خزانه ملک په خزانه باندې وس کېږي هغه لوټ کوي بس ستا مطلب دا دی چې لکه هر سړی د خپل وس مطابق غل دی او که نن سبا د چاته وي چې دا مه کوه که نه نو ځان ته غلط وي دستي دي ولي صحیح دا خبره دې ټیک وکړله تاسو ګورئ نه په دغه ځای کې خوله وواله وویشتل او دلته زه را نیوز ټول اورم که نه خو چا ترې وي چې دا مه کوه که نه ته غلط یې ټیک ده او قانون نشته دی چې قانون شته خو د قانون امپلیمنټیشن نه کېږي چې یو سړي لري یو د 302 مجرم لري کل عام سزا ورکړه پانسي دي کو نو بل به داسې نه کوي خو هغه لاړ شي په جیل کې 10 کاله 8 کاله 15 کاله تیر کړي واپس راوځي بس کل عام ګرځي نو ظاهره خبره چې جرمونه به هم کېږي د لاچي غل به غلام کوي او کنډتار به هم پټوي ځکه چې د قانون امپلیمنټیشن نشته دی خوشحاله اوسئ قدرمنو کتونکو خاص کې به ته دا خبره وکړو چې دې باندې اوس دا سوال پیښ شو که نه پولیس والا هغوی خو چې مونږ یې ونیسو مونږ عدالت ته ولیږو د دې څه بیا زموږ سویمه ده که نه وایي چې مونږ په دې کې په خپله باندې ښه کار کوو خو چې یو مجرم ونیسو مونږ عدالت ته حواله کړو د هغوی خوښه ده که بیا پرېږدي او که نه پرېږدي دې څه زموږ سویمه دا خبره هم ټیک ده خو زما خپل به زه دا ووایم چې په دې کې د علاقې خلکو له پکار دي چې هغوی پکې خپل کردار ولوبوي که دا علاقه آباده وي تاسو به آباد یئ که دا علاقه شاړه وي نو تاسو به په خپله باندې شاړه یئ دې کې ستاسو آبادي ده د دې په بربادۍ کې ستاسو خپله بربادي ده قدرمنو خوشحاله اوسئ